مفتی صاحب یو ناشنا مسله ده، یو سړی قصدن آمدن بیا اودس لمونځ وکړي او بیا دا وایي چې زه د هغه خلقو نه بهتر یم کم چې د سره لمونځ نه کوي، نو د دې سړي باره کې د شریعت څه حکم دی؟ شریعت د اودس د مانځه په هغه شرایطو کې ګرځول چې د هغې نه بغیر لمونځ نه کېږي. لکه سړي اودس نه یې کړی او لمونځ کې د هغه لمونځ نه کېږي. د ذکر شوي مسلې کې که واقعي دا کس اودس قصدن نه کوي او لمونځ کوي نو د لمونځ د سره کېږي نه، او دا کس چې دی د اسلامي احکاماتو سره مذاق وړوي، ځکه د خلکو ته م وایي چې زه ستاسو نه بهتر یم، ګناه هم کوي، ګناه کبیره کوي، د ګناه کبیره ارتکاب هم کوي او خلکو ته خبر هم کوي، نو دا د اسلامي احکاماتو سره مذاق وړول دي. داسې کس ته پکار داره ځکه چې د ده د الفاظ د کفر طرف ته بوتلونکي الفاظ دي، نو داسې کس له داسې الفاظ نه دي ویل پکار او د فوراً په دې باندې استغفار پکار دی. جزاکم الله.